الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا جزاك الله. آل عمران سره د سورۃ النساء لکه مخکې چې په سورۃ فاتحه کې دا تو سورۃ فاتحه نه والا تر سورۃ مائده پورې د دې اسمی ربط ده رستو بیا مائده هم د سورۃ مائده د دې ټول سورۃ یو بل سره ربط ده د سورۃ فاتحه نه تر سورۃ مائده پورې چې الله جل شانه په سورۃ فاتحه کې وی چې ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص ته عبادت کو خاص ته امداد غواړو ولا نعبد ولا نستعین البقره پیغمبر منګه امداد او استعانت د بقره نه غواړو کما فعلت اليهود لکه يهود چې څنګه کار کړو نو ربط د سورۃ بقره سره پیدا شي کنه د سورۃ فاتحه لکه څنګه چې يهود او مشرکین او عبادت کړو موږ د بقره ولا آل عمران او دارګه موږ پشانت د آل د عمران هم لکو چې موږ عیسی علیہ السلام ته ابن الله وی شرک پیدا کړ کما فعلت النصارى لکه نصارا چې څنګه دا کار کړو او ونؤدي حقوق النساء او موږ ادا کوو حقوق د زنانو نو اے الله فانزل علينا مائده تنازل کی بمږ باندې اسمان نه مائده انعامک ورحمتک جاستا انعام رحمت دا ټول سلور سورۃ ربط شکنه یو بل سره مربوط شو کنه ها سلور یو بل سره ربط ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد ولا نستعین البقره كما فعلت اليهود والمشركين ولا عمران ولا آل عمران كما فعلت النصارى موږ داسې نکو ونؤدي حقوق النساء اللهم فانزل علينا مائده انعامك ورحمتك وعليكم دا سرور او سورتون له یو بل سره وګڼل شو مربوط شو پیګه دا ربط شي یو دې ته ویل شي اسمی ربط مانوی ربط دا ده دویم چې په سورۃ بقره کې الله تعالی سلور بنیادی مضامین ذکر کړو سلور بنیادی مضامین او توحید رسالت جهاد انفاق فی سبیل الله دا سلور بنیادی سری دا یعنی دا اور پسے چې پدې کې دې سره سره الله تعالی پدې کې امور انتظامیه امور مصلحه هم ذکر کړل کما کوم ویل یا سم امور انتظامیه سم امور مصلحه دي او بیا په بقره کې توحید بیان وشو او په شرک باندې رد وشو په سورۃ بقره کې هر یو پهلو هر یو جز د شرک هغه باندې رد شو شرک یو ما تاسو ته کیول یو شرک فعلی دی یو شرک اعتقادي دی پیګم کنه یو نفی د شفاعت قهری دا نو د دې ټولو په سورۃ بقره کې څه شو په دې باندې رد شو نو د دې وجنا دایره هغه مضامین ټول چې پاغه کې ذکر شو په سورۃ بقره کې هغه
اوس په صورت آل عمران کې داغه مضامینونه توحید او رسالت په صورت آل عمران کې په توحید او رسالت باندې کوم شبهات واره داغه ازاله مشرت تاسو مخه وی کړه چې کوم شبهات هغه کولو داغه ازاله مشرت او دغه رنګ د شرک اعتقادي نفي وشولا او سره جهاد او انفاق فی سبیل الله داغه ذکر مشرت په صورت آل عمران کې وس پدې صورت کې الله تعالی مسلمانانو ته انفرادي او اجتماعي طور سره منظم کولو لپاره صورت نساء کی تفصیلی امور انتظامیہ بیانی تفصیلی پدې صورت نساء کې وسو چې کوم امور انتظامی دي او انفرادي دي او دارنګه هغه په تفصیل سره هغه ذکر کیږي او دې سره سره پکې امر مصلح هم ذکر کیږي لکه امر مصلح لکه مشو د دې ذکر پکې هم کیږي نو چونکه دا امور مصلحه چې د امور انتظامیه ما تستمخ ویلو چې دې کوم معاون دي چې سړی کی تقوا وي روزې نشي مزونه کې حجونه کې نو هغه امور انتظامیه صحیح ساتي نو د دې وجنا په صورت نساء کې او دغه امور شرح او بسط کې کولاوي د نور وضاحت ولکې پیګې به نه پیګې په دې صورت نساء کې دا د دې هغه سره رابط شو الته کې اجمال او دلته کې اوس تفصیل بیانې بلې سورۃ النساء کې او په امور مصلحه په کوم په وخت په ذکر کې دا خدای سورۃ دو قسمه رابط معنوي هغه مخکې اسمی رابط پیګه اوس خلاصه د دې سورۃ سره دیکھو امور انتظامیہ بیانېږي خلاصه د دې سورۃ سره نو په صورت نساء کې چې کوم امور انتظامیہ ذکر کیږي امور انتظامیہ هغه دو قسم دي یاد ساته دا خلاصه یاد ساته چې بیا تاسو پکې اسانه چې وځو بوخه او احکام دي دا لګ خیال ساته بده کې نو امور انتظامیہ په دې کې ذکر شوی دي نو دا تقسیم شوی دي دا امور دو قسمه تا سو امور په کې داسې دي چې هغه تعلق د پبلک او د عام خلکو سره دی پیګه دا سو امور دي بعضې چې هغه تعلق د پبلک سره دی د عوام سره او سو امور داسې دي چې هغه تعلق هغه د حکام سره د حاکمانو سره امور سلطانی دي پکې نو په دې اعتبار سره دا صورت چې دا په دوه حصو کې تقسیم شو اولنۍ حصہ چې دا د ابتدا نه والا تر هغه اتم رکوع پورې وندخلکم ذلا ذلیلا پورې پدې اولنۍ حصہ یو دا صدقه پورې اتم رکوع پورې او بیا دویمه حصہ چې شروع کیږي د امور انتظامیه په دې صورت کې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دغه ځای نه شروع کیږي دو وکان الله بكل شيء محيطا تر اتلسم رکوع پورې تر اتلسم رکوع پورې با دا ذکر کیږي په دې کې نو په اولنۍ حصہ کې احکام د رعیت بیانېږي امور انتظامیہ د رعیت احکام پبلک رعیت او دویمه حصہ کې احکام د سلطانی بیانېږي بادشاہی حکام احکام بیانېږي
او په هر حصہ کې چې کومه حصہ ختم شي ناغه کې بیا مسله توحید پکې بیانېږي اجمالاً پکې توحید بیانېږي او د دویمه حصے نه وروسته بیا چې کوم دی تر اتلسمه رکوع پورې خو به دغه شي نو دا صورت خو ډېر لږه دا څو رکوع دی 24 رکوع دي نو په دې شپږو رکوع کې به بیا د هغې نه وروسته به بیا دې باندې تنویرات ذکر کېږي د دواړو حصو چې کومې دي چې دا احکام د رعیت دي او احکام سلطانی دي په دې باندې به دوباره بیا روشنی غورځولی شي پوهېږئ به که نه چې ظلم مه کوئ شرک مه کوئ احسان کوئ دا به په دې باندې روشنایي وي ځکه چې دا څومره فساد چې ولاړېږي د دې نه ولاړېږي حکام ظلم کوي په رعیت باندې چې څوک شرک کوي نو الله ته خفه کېږي یو بل کې احسان کوئ نو د دې وجې نه اوس دې کې احکام د رعیت چې دي هغه څومره دي 14 احکام د رعیت دي 14 یاد ساتئ او دا به د وآتوا الیتامی نه به شروع کېږي په دې صورت کې دې ځای نه به احکام شروع کېږي او دغه رنګې په دې کې د سلطانی احکام چې دي نو په هغې کې 9 دي 9 سلطانی احکام دي او 14 چې دي نو هغه رعیت احکام دي دا مجموعات چې دی دا په دې صورت کې 30 احکام ذکر شو د شیخ صاحب زمونږ د شیخ محترم مولانا ادریس کاندهروی رحمت الله علیه په تفسیر کې هغه دا باقاعده شماري تاسو ته هغه خو لږ یو 2 زیات جوړ کړي خو په منځ کې بعضې داسې دي چې هغه په دو شاخه دي نو هغه یو کړی خو اصلي خلاصه دا چې سوال احکام د رعیت دي او 9 احکام چې کوم دی هغه سلطانی دي اول برایت احکام ذکر کی بیا ورپسې د سلطانی شروع کیږي پیږي په کنه پیږي دا د دې صورت خلاصه ده یا ساتي سورۃ بیا وقت په سره تاسو چلوي خود دینا مخی دے کانا علیکم رقیبا پورے دا دیتا احکام و تمہید دے احکام ہوتا تمہید دے پدے یو آیات کے آبیار رسو احکام شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء دا مدنی دا پدے کی یو سل او یا آیاتونه دي سلیل شروعګان دي ترتیب عثماني خدا سلورم صورت ته ما کې درې صورت ذکر شو دا سلورم دي ترتیب نزولی دا څوم دي 92 دولسم اتیایم صورت ته ما کې یو له ستیا صورتونه هغه ذکر شو دا دولسم اتیایم دي آتا کم سل پیگا پیگا یا ایوہ الناس اے اہل مکہ اتقو ربکم دا تمہید دی آغی رقیبہ پورے اے خلقو ویرگے درب اخبر کم ربنا الذي خلقکم اغرب چتا سے پیدا کردے من نفس واحدت دی یو نفسا چی آدم علیہ السلام دے آدم
وخلق منها زوجها پیدا کړ الله تعالی بیبی د نفسنا چې حوا رضی الله عنها چې د کړي پختای د آدم علیه السلام نه پیدا شوی وبس منهما اخوار کړي دي د دوړو نه د آدم علیه السلام نه د بیبي حوا رضی الله عنها رجالن کثیرن او سړي ډېر نارینه د دې نه پیدا شوي دي او نساء دې سره به کثیرتن ولګي ځکه چې دا عطف ته رجال باندې نو حکم د معطوف او معطوف علیه یو یاد کې رجالن کثیرن دې دلته کې باندې نساء کثیرتن ور سره ولګي دا ور سره ولګي پیګه ډېر سړي او ډېر ښځې پیدا کړي دي د دې دواړو نه ټوله مخلوق چې نه د دواړو نه پیدا شي پیګه واتقوا الله الذي ويرګه داغه الله تعالی نه تساءلون به چې تاسو سوال کوي داغه په نوم باندې فيما بينكم دا وسره واتقوا الله الذي ويرګه داغه ځان تساءلون به چې تاسو سوال کوي فيما بينكم په ما بین خپل کې چې سوال کوي یو بل نه نو سوای تاسو دا سوای کنه بعض سوال کوي یا اسالک الله د خدای لپاره خدا پلان کې شي راک الله په نوم سوال نه کو دا اسالک الله دې کنه اول ارحام او دا رنګ تاسو ویریږي د الله نه چې تاسو ارحام پیدا کې قرابت والونه ذکر چې کوم د قرابت والا هغه هم چې کوم د هغه حقوق ډېر زیات دي نو د هغې نه ویریږئ د الله نه ویریږئ د قرابت والا نه مطلب دا دی چې دې کې تمهید دي د راتلونکي احکامو ته چې تاسو به یعنې څه کوئ یعنې یاره به کوئ د الله تعالی نه او دارنګې د ارحام او د خپل مابین کې احسانات په یو بل کوي ان الله کان علیکم رقیبا بشک الله تعالی پتا سمانه رقیب دی حافظا لاعمالکم فیجازی بها الله پتا سو رقیب دی نگہبان ان حافظا لاعمالکم تاسو اعمال حفاظت الله کوي ګوره هر څه الله ته پتا ده دې د پوره دا تمهید اوس احکام شروع کی حکم اول درباره اموال یتاما په باره د مال د یتیمانو کې دا ته کبیرانه په دی یو آیات حوبن کبیره په دا یو حکم شو شمارای دا یو حکم شو حکم اول په باره د یتیمانو کې وآتوا الیتاما اموالهم او مکه والا ورکه یتیمانو زمالون ددو چې ددو کوم مالی حقی نو هغه مازان مغل کوي هغه ورکوي هغه مال په وخت ضرورت کې ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب امو بلوي تاسو حرام مال خبيث بالطيب د پاک سره دا غسل د مال دو یتیم دا حرام دي او ستا خپل مال حلال دی نو هغه دا حلال سره د حرام نه ځکه ټول حرام شو کنه پیږي او نو مو بدلوي تاسو خبيث لرا یعنی حرام لرا بالطيب په پاک سره ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم اتاسو مخره مالونو د یتیمانو هم زمیر یتیمانو ده الى اموالكم د مالونو خپل سره نو بل څه کول چې بس دا پروا به نه ساتله د یتیم خپل مال ګډوي کو بس خړل به الله تعالی دا حکم ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ذکر دا عقل چي دي انه کی زمیر هغه عقل تر دي و انه دا عقل چي کان حوبن کبیره دا دې ګناه بیا خوبن معنا ذنبن کبیرن
عظیما کبیره ما عظیم دا ګناه عظیمه ده د دې وجه نه د دې څه کوئ د دې خیال کوئ دا یو حکم شو په باره د اعمال د یتیمانانو کې شیخ صاحب وایي حکم دوم درباره نکاح یتاما په باره د نکاح د یتیمانانو کې دا دویم حکم دی د هغه ځای پورې ذالک ان الله تعودو پورې کش ورته کوئ دا چې تاسو په دې طریقې سره تفسیر یاد کړئ بل ته تفسیر کړئ نو اسانه وي درته پیږئ به که نه نو د دې وجې نه وین خفتم نه تر دغه ځای پورې دا دویم حکم شو په باره د نکاح د یتیمانانو کې الله تعولو پورې دا حکم دا ټول د رعیت حکم دی احکام د رعیت دي که نه دي د رعیت سره تعلق دی د سلطاني بادشاهۍ سره تعلق نه دی پوهېږئ به که نه دا احکام ټول د رعیت دي وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى او که تاسو یریږئ د دې وجې نه چې دا حکم د دې راغی چې الله تعالی وایي چې تاسو لا تاکلوا اموالهم الی اموالکم انه کان حوبا کبیره وي نو مسلمانانو صحابه باندې یې راغله چې دا خو ډېره ګرانه ده چا سره لس یتیمانان دي چا سره اته یتیمانان دي او دې کې موږ عدل ونه کړ نو دا به د دو مال به ځان لږي خپل مال به ځان لږي خوراک به د دو ځان نه پخې هغوله به ځان له ورکوي خبره ګرانه شوه نو الله جل شانه دا دویم حکم کې دا وایي که چېرته تاسو یریږئ چې الله تقسطوا فی الیتامى چې تاسو به عدل ونه کوئ فی الیتامى په یتیمانو کې انو فنکحوا ما طاب لكم من النساء بل دا چې دوبا چې جنکای به ورته په یتیمانو کې پاتې شوي نو هغو سره به نکاح کو او ټولې به هغه به یې دغه کړې وي بل چاله به یې نه ورکولې وي به دا موږ ته په میراث کې پاتې شوي دي نو الله جل شانه او د هغې له به مهر هم نه ورکوو وي دا زموږ مال دی موږ ته په وراثت کې پاتې شوي دي که نو الله جل شانه وایي که تاسو یریږئ چې الله تقسطوا الله تعدلو چې تاسو به عدل ونه کوئ فی الیتامى په یتیمانو کې دا ستاسو په زړه کې دا یره وي نو د دې وجه نه اوس فنکحوا ما طاب لكم تاسو نکاح کوئ د هغه بیبیانو سره طاب لكم چې هغه خوښ وي ستاسو من النساء د نسانو نه په دغه کې چې تاسو کوم غواړئ په دغه یتیمانو کې تاسو ته پاتې شوي دغه کې تاسو غواړئ چې تاسو زړه ته کومې نږدې وي بیبیانو نه مثنا ثلاثه رباع که دوه کوي که درې کوي که څلور کوي پوهېږئ به که نه پوهېږئ څلور نه خو پورته زیاتې نشته که نه او یوه پکې ځکه نه کړ چې یوه خواص هم دغ ده که نه که د یوې په ځای ته دوه کوي درې کوي څلور کوي نو وایي که چې کومه پکې ستا خوښې هغه وکړه باقي نورو هغه یې څاروه مه او مه هغو ته لار بندوه او بلکې هغو کو بل چاله په نکاح ورکړه مهر د حق د هغو دي ستا نه دی چې ته دی نو به چې بل چاله ورکولې نو هم به مهر به دو اخیستی به دا موږ ته په میراث کې پاتې شوي دي پوه نه شوې مطلب فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى دوه ثلاثه درې رباع څلور فإن خفتم که تاسو یریدلی چې الله تعدلوا فیهن بالنفقة والقسم دا قیدونه سره کوئ یاره په څه کې ده چې تاسو یریدلی
چې تاسو به عدل ونه کوئ فیهن په دې بیبیانو کې په نفقې سره چې زه ته یوه نشم ساتلی نو دوه درې څلور به څنګه وساتم یا قسم کې ستا طاقت نه چې نمبر قسم نمبر ته ویلی شي چې یوه شپه یوې سره بله بلې سره عدل به مکمل کړه نو فواحدة بیا یوه وکړه الله تعدلو فواحدة ولې تا خو په دې الله تعالی نه شي که نه که هغه نوې ده که زړه ده خو ته به عدل کوې دا به نه وایي چې دا مې زړه ښه ده هغه نظرانداز کړه بس د یوې ته مضاف شي پوهېږې به که نه بلکې ته به عدل کې قسم کې به خامخا یې دا به کوي ملا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دو بیبیانې وې نو هغه کور کې تله ایښې وه داسې پرته وه چې بار نه به یې څه راړل نو هغه به له هغو به یې را وغوښتلې هغه به یې نیم کړه په هغه ځای کې په هغه تله باندې چې چا باندې څه تحفه محفه راړله هغه به یې راړله هغه به یې په هغه تله باندې نیمه کړه نیمه به یې ویله ورکړه ویې واره یو واره بله بله پوهېږې که یو مرید ولا راغی هغه ورته دوه خربوزې راړلې واضح که نه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه نو ویې هلکه دا دوه دې ولې راړلې وی دا دوه مې ځکه چې ستا بیبیانې دوه دي نو هغه وی دا خو تا انصاف ونه کړو اوس که دا یوه پیکه وي یوه خوږه وي نو بیا زما یوې نه مې پیکه ورکړه بله مې خوږه ورکړه نو بیا هم زما غاړه ایسه نو یوازې خو نوم نه دی که نه چې ما دوه ښځې وکړې یا مې درې یا مې څلور وکړې ته خو به د دې عدل انصاف به کوې که نه نو وی دا عدل نه څه چل وکړو هغه دواړه خربوزې په مې نیمې کړې نو هغه د هغه نیمې حصه دی بلې نیمې سر کې د دې هغه هغې سره کېښودله بیا یې دواړه وتړلې بیا یې واخلې ستاسو سخت بس تقسیم صحیح شي که نه که دواړه خوږې نو دواړه خوږې راغله که یو پیکه وي یو خوږه وي نو بس بیا هم عدل خو راغی که نه نو دې ته عدل ویلی شي ښه نو الله تعالی وایي چې فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة چې عدل تاسو نشئ کولی په نفقه په قسم کې او ما ملکت ایمانکم یا تاسو بیا چې تاسو عدل نشئ کولی نو ما ملکت ایمانکم بیا تاسو اکتفا وکړئ اختصروا ما ملکت ایمانکم بیا تاسو اکتفا وکړئ او اختصار وکړئ په ویزو باندې مطلب دا ویزه وکړه نو ویزو حقوق بیا خو نشته خو ویزه خو ته به هم ګټې هغه به هم ګټې نو تا باندې څه بوج خو نشته که نه هغه به هم چا سره نوکري کړي یا بل څه کړي لکه نو د دې وجې نه بیا ویزه وکړه خو ذلک دا نکاح د اربعو سره ادنا دا ډېر نږدې اقرب دی الی الله تعولو چې تاسو ګوره ظلم ونه کوئ دوی سره الله تعولو الله تجورو جو ظلم ونه کوئ دوی سره څلور خو کوئ خو ظلم به ورسره نه کوئ عدل به کوئ ورسره خیال کوئ دا ټول احکام دي ښه څو حکمه شو دریم حکم صوم درباره تسلیم مهر دریم حکم په باره د سپارلو د مهر کې چې هسې به ښځه نه کوي مهر ورکوي ځکه دا مهر دا رکن دی د نکاح په دې بغیر د مهر نکاح نه کېږي دا د هنیئا مریئا دغه آیات دی بس نو دا دریم حکم د رعیت شو دریم دا ټول رعیت ته پبلک عوام دي کنه وآتوا النساء صدقاتهن نحلا اور کے تاسو بیبیانو تا مہر ددو صدقاتهن مہر ددو نحلتن پا خط طریقے سر خوشای سر بگیر خوشای سر پتوی بنفس سر دا څنګه چې تندې تریمی یا ورته لا دې ولا ورکړل راته مہر وبخا ډېر داسې وي چې هغه جبرن پې بخي دا د دې حق دی بعضې لکه اجنبي شی نه ته شی په زور اخلي دغه شان دی ښه دی نو دا خو د دې حق دی ملکیت دی که نو
وآتوا النساء ورکی بیبیانو تا صدقاتهن مهور ددو مهرون ددو نحرتان طيب نفس سرا خوشای سرا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا کجت دے پری خودو فإن تبن لكم عن شيء منه که په ښه طریقې سره تاسو ته یو شی پرېښوده دی نه نفسا په خوش طبیعت او په خوش نفسۍ سره نو فکلوه بیا یې وخورئ خیر دی بیا تاسو ته جایز دی فکلوه بیا وخورئ دې لره او هنیئا ښه په خوشحالۍ سره و مریئا ښه په محمودیت سره په ثنا صفت سره وخورئ بس پوهېږئ به که نه پکې بیا څه ګناه نشته ولې ته په خپل طبیعت کې دا پرېښودو خو دا ته به پرې جبر نه کوې جبر دا د رعیت ټول احکام د رعیت دي ښه خو چونکې د ابتدا نه شروع کړله د یتیمان ښځې دا ټولې دا یعنې چونکې د کور کې دننه دي که نه او نو دې وجې نه دا ټول رعیت دی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم دا حکم څلورم دی او ورسره پنځم هم دی ښه دې کې شیخ صاحب ورسره یو دا بل دویم کړی دی ورسره ولا تؤتوا السفهاء اموالکم لکه جامه شوله یا لکه رزق نو دا ځان قسم ګرځولي ولا تؤتوا السفهاء امور کوي مبذرین لرا بیاکل لرا بیوقوف لرا اموالکم مالون استاسو چې کوم مال تاسو پاره باندې دو باندې لګای دا استاسو پلاس کې کوم مال ددو اموالکم یې مالون استاسو کوم مالونه اموالهم التي في ايديكم هغه مالونه چې استاسو پلاس کې دي دا د صفحاء ولا بیوقوف ولا مول بقمق ولا ذکا التي داغ مال جعل الله لكم قياما چې الله تعالی تګرځولې په دې باندې حاکم چې دا وته به سبب د قیام ګرځولې په دې باندې نو ته به دا څنګه کې چې دا هغه نه پیږي ته خو پرېږدې کنه نو دا یو جنا تبا دا مال د مبذر نه ورکې دی یتیم لا کدا دی ولا ورک نو خو به وایو دې کنه خبره به ختم شي دا به ته ورکې نه ولا ورزقوهم فيها او تاسو خوراک ورکوي دولا فيها په مال کې یعنی ورزقوهم اطعموهم منها فيها دا فی په معنا من سره دی من ښا دا هر بجاره بعد معنا راځي او رزق ورکوي تاسو دې مبذرین لرا سفهاء لرا فيها یعنی منها د مالنا او وقسوهم او جامه ولهم ورکوي دا شیخ زبدا دا دوی ذکر چې سالورم پېژنم شو دا کا دا وقولوا لهم او دو توای قولا معروفا وینا خو یعنی مطلب دا خو وینا ورته کوي مطلب دا سم کو چې پیسې ورکوي یا د حق ورکوي نو راټي زور نه ورکوي کنه کدی څه وینو وینا ورته خپلې کوا چې بچي دا ستا مال دی او دا بټول پتا باندې لګي جامع او خوراکا هر څه به موږ څه کوو دا به تعالی پرې کېده دا ستا مال دی زمونږ نه دی نو دا یو خو نه اګه دا څه ورته نه وای راټول ورته وي بیا سره ورانی کېږي وقولوا لهم ويدوتا قولا معروفا دی یتیمان ته وای وینا خو نیکا پیګه او چې دو خوشالي او دا مایوس نشي معروف فرمان جمیلتن دا یعنی نیکا وینا ورته کوي وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح او امتحان کوي
ابتلا کوي په یتیمانانو وخت وخت د دونه اندازه خړی چې د کې عقل پیدا کیږي نه پیدا کیږي شعور پکې پیدا کیږي پخپل سود او نقصان باندې پیږي نه پیږي وخت وخت پیدا امتحان کوا دغه ته په دوه باندې الله تعالی حاکم ګرځول کړه قیام ګرځول کړه وابتلوا اليتامى او تو ابتلاء او اختبروا اليتامى امتحان اخلي یتیمانانو وخت وخت پیګم کا چیرې دې سکه دې په خپل مال څخه حفاظت کوي کنه کوي ا دې ساتنه کولی شي کنه شي کولی وخت وخت بدلې تاسو دا امتحان به اخلي حتی اذا بلغوا النکاح تا دې پوری چې دې دوه ورسیږي نکاح ته یعنی عمر یعنی دغه ته ورسیږي یعنی بلوغ ته او دا قابل دو نکاح شي فإن آنستم منهم کتا سولی دل پدو کې آنستم معنا ابصرتم منهم پدې صفحاو کې دي تیمانان کې روشتن روشدو وشیاری وخيارواله یعنی روشتن معنا وخيارواله اصلاح فی دینهم په دین کې اصلاح په مال کې اصلاح دو کوي نو فتوو الیهم اموالهم بیا ولور کې مالونه پیګه وکړه ځکه دا خود دو مال دې کړ او ته اوسه په تاسو ځکه پروت دو کې اصلاح نه و دای الزاو ختموي نو د دې ویل چې کله دا څه شو د کې اصلاح پیدا کوو ورکه دوله مالونه دو ولیکن دا مال چې مساملوي دي یتیمانو دا ټول د رعایت د هدایت دي کنه ولا تاكلوها اسرافا دا مال په اسراف سره یې وافر دا سه مو لګوا وبدارن اپ به رحمای سره چې بس 20 روپے بده 2 ورکه دي لاسو په شل ورکه اسه پر دې مال له لاسه به نه خوشي ونه شي مطلب ولا تاكلوها مخرجا اسرافا بغیر د حاجتنا او بدارن او بغیر د درنا چې همدردی او په ځکه در نه راځي ان یکبرو چې دو شي یعنی لوی شي او ورسیږي روشت ته نو د دې وجه تاسو د دو مال سره گزاره کوي خوراک مکوئ دا څه پداش طرح بلکې کفرای نو دې کې دوه خبرې دي ومن کان غنیا چې تفرض کو دا ولی د غنی وی مالدار وی د خپل خکار روان دي نو فل استعفف دې ځانو ساتي د مال دی یتیم نه فل استعفف دې پاک کی ځان لرا دی یتیم د مال نه داغه ځانو ساتي یمنع من اکلها دې منه خوراک نه دی بلکې د خپل مال دی خوري کنه او داغه مال دی باغ لګي پیتیم لګي ومن کان فقیرا چې فقیر دا ولی فقیر وي نو فلیاکل بالمعروف د دې نه فلیاکل منه هم د دې مال د یتیم نه بخوي منه سره ولی کوي بالمعروف په قدر د اجرت سره معروف نه مراد په قدر د اجرت عمل د سره دا مروش دا څه باندې کې چې اوس لکه فرض کو یو سړی د لاغه په تربیت کې لس یتیمانان دي نو هغه په ټوله داغو خیال ساتي داغو پرورش پکې کله ولا ډوډۍ تیارې کله ولا ترکاری تیارې کله بس کله نو دغه خپل د مزدورین خپل دغه نه خزان فارغ کړه دوتا او د دوه مال ډېر د پلان ورته ډېر پاتې شوی دی نو دې به هم د دې نه خوراک کوي لکه فرض کو دی لسو کسانو له دې خوراک تیار یو لسم ورته دی کنه دغه مال سره دې خوراک کولی شي خو په قدر د اجرت عمل خپل سره چې څومره لکه فرض کو دی سړي
1500 دیاری دا نو هغه 1500 مقدار بخوري زیاته به نه خوري په ونه شو مطلب که اله خو چې فقیر او محتاج وي دی ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر اجرة عمله دا وسره لیکي دا غیر به نه زیاته چې په خطر طریقې سره خوري نو بس تبه یلو ځګنی نه فاذا دفعتم اليهم اموالهم وچکل دا یتیمان دا یعنی بالغ شي او دو کې رشد پیدا شي او دا واده شي نو فاذا دفعتم اليهم وچکل ورکوي تاسو دوی ته اموالهم مالونه ددو دی یتاما وتا مالونه ورکوي یو شی بکوي فشهدوا عليهم گواهان قائم کې پدو باندې یعنی انهم تسلموا ها پیګه چې دا مال مادوتا ادا کا ولی لئلا یقع اختلاف چې سبا به اختلاف پیدا شي او دا یتیم چې دی خو بیا لوی سړی بالغ وي کنه بیا به خپل دی ولی درا پاسې کې تا خو ما مال ټول خړل دي او دا څه دې کړل دا څه دې کړل پیګه به کنه پیګه نو دغه وجه نه وته سکای او بلی کې اور سره لیکل واسګي چې ستا دمه مالو دمه وو دمه ولګي دمه پات شو دا ماته تا د دې دوه غوهانو په مخ کې دا ماته حواله کو چې سبا بیا ته داوونه کې فایده دفاتم الیهم چې ورکوي ته دا مال دود دی یتیمانو ته اموالهم مالونه دود نو فاشهدوا علیهم نو تاسو گواهان قائم کې په دې باندې لئلا یقع اختلاف بینهم وکفا بالله حسیبا بل طرف ته کافی دی الله تعالی په حساب کې الله خو سه الله ته معلوم دی حساب لیکن تاسو مابین کې بیا جګړه را نشي نو کفا بالله الله کافی دی حسیبا حافظا لاعمال خلقه ومحاسبهم الله د محاسبه سم دی پیګه بګره خو لیکن تاسو خپل یعنی لینډ صحیح ساتي دا دې د پردا سیم سلورم پینځم حکم کړو شپږم حکم د رعایت په بار د حقوقو د ورثو کې د ورثو کوم حقوق دي هغه هم خیال ساته نو دام د رعایت حق ته کنه چې اوسره مرشو نو دا غا د ورثه چې کوم دي دا غو د حقوقو پوره خیال ساته دا جاہلیت وقت دا سو دا رواج جاہلیت وقت اسلام نه مخکې چې زنانو ته به حصہ نه ورکوله هغه وې دا میراث نه بهر دي زنانه پکې چاره وشتي چې سړی عمر شو چې کوم زنانه ذات ته هغه وې حصہ نه ورکوله پیګه او صغار واړو نابالغه هغه له به میسن ورکا انور قارب له به میسن ورکا خپلوان لکه اوس خو ټول حصہ ده کنه محارم دي عصبات دي وغیرہ دا پکې نو مخکې بیا په اسلام کې بیا دا چې حکم د میراث راغی نو بیا دا تقسیم شروع شو نو اوس الله تعالی وی دا رد باغ جاهلیت باغ رسم باندې لرجال د سړو د بار حصہ نصیب حصہ دا مما ترکل والدان هغه چې پریږي د مور خپل هغه مرشي او مال پات شي نو د اولاد په دې کې حصہ دا پیګه والاقربون او دارنګ د اقربون چې کوم اقرب دي د قرابت والے هغه می صدا پکې مکه خو اقربون نو کنه او نابالغ هم نو کنه والد نساء او د خذو پکې می صدا نصیب حصہ دا مما ترک الوالدان هغه چې پریږي دي مور خپل والاقربون او اقربون مما قل منه او کثر کاغه کم یې کډیر وی مما قل منه چې کمی د مال نه
او کسرا یا جات ایمانا فجعله الله نصیبا الله دې کې حصہ ګرځول کله به ډیر وي پیګر نو نصیبا مفروضا هغه حصہ فرض کړی شی مقرر کړی شی دا بخامخ دا با په میراثي سره دي کې دانش چې دا وړو کې دا لوي دي بالغ ده غیر بالغ دي قریب دي یا بعید دي او نر ده که ښځه ده بلکې هر یو له خپل حصه ورکولی شي چې کم شریعت کم مقرر کړه ورسېده که نه دا څومره حکم شو شپږم او دا اوس حکم چې دی اوم دی شیخ صاحب وایي چې حکم هفتم مراعات غیر مستحقین میراث بوقت تقسیم ترکه لکه اوس فرض کو داماد تقسیمیږي د میت په خپلو ورثو باندې چې کوم مستحقین دي او هغه کې پکې داسې وي چې هغه راشي هغه حصه نه وي او ولاړ داسې دو تماشا کوي چې دا لوښي تقسیمیږي دا مال تقسیمیږي دا غلط تقسیمیږي ادو او تغل ولا دا خو خپلوان دي خو دا غوښتل کې څه نشته نو الله تعالی وایي چې تاسو د دو داسې محروم امر اوسته خیر دو له لوټا یا پتیله کنه یو شی ولا داسې ورکه هیڅ چې دو محروم نه دي واذا حضر القسمه هر کله چې دا اوم قسم ده نو شیخ صاحب وایي چې غیر مستحقین مراعات غیر مستحقین میراث با وقت تقسیمی ترکه چې ترکه تقسیمه کنه نو د دې با لحاظ ساتي پکې واذا حضر القسمه هر کله چې حاضر شي تقسیم د میراث واذا حضر قسمه الميراث اولو القربا دې ته حاضر څوک شي خاوندان د قرابت رشتہ داران والیتاما او یتیمان غریبانان نور وي والمساکین محتاجه مسکینان نو خیر دا سمرو سره فرزقوهم تاسو ورکه دولا منه د دینه شیء قبل القسمت مخکې تقسیم نه خیر دی د سر نه دوله لګ سوار کې چې دوزي پیګر کنه پیګر دا به ولګي ورته چې دا مثلا ګډ ور نشي فرزقوهم منه ورکه د دې میراث نه شیء قبل القسمت څه شی مخکې تقسیم وقولوا لهم قولا معروفا او وعدوتا وینا خو معروف معقوله وینا ورته کوي اسی خبر پکې مو منل چې مړه کارونه نشي راغلي دلته کولاړ تاسو په کې شي نشته بعد راټنه کوي کنه داس زورونه ور کوي دام کوي قولوا لهم وعده چې سو حاضر شي دې قسمت ته تقسیم ته قول معروف دوته وای نیکه خبر ورته کوي معروفه پیګم کنه راټن مکوي پدې کې پامر یتیمانان کې حجی دا یعنی سختی مکوي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه او تاسو ګورئ تاسو د دین نه یریږئ چې سبا زمر شما بچی پات شي او دا څه ولاري په داسې ځای کې هغه یې سنوي او محروم دي تاسو بسوي الله تعالی زړه ما نروي کنه نو د دې وجه تاسو قول معروف کوي ځکه چې وليخشى الذين ودي یریږي خلق لو ترکو من خلفهم چاغو پریږي دي روس خپلنا ذریتن اولاد او دې مرشي او واړه بچی پاتې شي ضعفن کمزوري ضعافن کمزوري او خافوا عليهم تاسو یریږي په هغه باندې د ضیاع د ضایع کېدلو ازیاع خافوا عليهم الضیاع تاسو چې زما دا بچی پاتې شروع شو دو بځای شي د چا په کو چا دروازه کې بولاړي چا ته به لاس نیولي کنه دې ته وګوره چې نن ته به تاسو خبره کوي او دې رټه نو ځان ته هم وګوره کنه ته خو بس همیشه نه
تا نه بچی رسو پاتې کېږي هغه بیا دا شانې نو بیا به هغو ته به خلق داسې وایي لکه ته چې دو ته وایي پوه نه شئ پې نو د دې وجې نه خافو علیهم چې تاسو یریږئ په هغو باندې ضایع کېدلو ضیا نو فلیتقوا الله ویریږئ د خدای نه د خدای نه یره وکئ او تاسو یعنی گزاره کوي په امر یتیم کې وي د خدای نه ویریږئ اول یأتو الیهم ما یحبون چې کوم د دو حق دی هغه خپ محبت سره ورکړي هغه کې چون چرا مه کوئ دا د رعیت ادا د دو حق دی فلیتقوا الله وليقولوا قولا سديدا او تاسو دې میت ته قولا سديدا وینا ثواب سیده وینا ورته خای چې کوم مړی وفات کیږي او تاسو پوهئ چې دی خو امر کوي زیات درېم حصې د مال نه میت ته بارا په ترکه کې درېم حصه حق شته چې دی دا بل چاله ورکول هم شي او هبه کول هم شي اوس کې یو میت داسې دی چې هغه نه ترکه پاتې کېږي مال پاتې کېږي هغه ټول تقسیموي یاره دا پرېږده دا خپلوان خپل کار به کوي غوسه یې بعض ته که نو دی کې غوسه خو بل شی دی او حق د الله تعالی بل دی او خو ټول برابر ورکوي چې کوم تقسیم الله کړی دی نو تاسو به دا د ورثو د دې میت ته وایي ولیقولو ووایي للمیت لاندې ورته ولیکئ ووایي د میت ته قولا سدیدا وینا سیده ثواب صحیح وینا ورته ښایئ هغه نه چې دی یتصدق بدون سراسی او چې دی د درېمې حصې نه کم یا نهایت درېمه حصه دا یې خلقو باندې خیره کړي او ویدعو الباقي للورثة ولا یترکهم عالة نه به پرېږدي دا ورثه خپل فقیران چې دو بالکل هغه هر څه ته نه دی خرڅ کړي چې هغه کور هغه پټۍ او چې دکان هغه هر څه دی دوړه کړي نو دو حال شو که نه دو بیا فقرا شو که نه دا به نه کوي دا ظلم دی زیاتې دی پوهېږئ که نه پوهېږئ نو دو ته که دی نه پوهېږي په دې وخت کې نو تاسو یې منع کوئ د دې نه ای ورثو د دې میت ولیقولو وای ورثو د میت ته قولا سدیدا دا دې پورې دا حکم شو پوهېږئ که نه دا تتمه د حکم سابق ته دا د یو آیات کې دا عمدہ سره لګي الله تعالی تخفیف ورکړي دوی چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى بشکا خلق چاو خوري مالونه دي یتیمانانو دا خو مخې تیر شو دا حکم کنه ظلما بغیر حق په ظلم سره بغیر حق انما ياكلون في بطونهم نارا بشک دو خوراک کې په خېټو خپل کې اور یعنی مله دو خېټ ته اور اچي خېټ اور نه ډکې انما ياكلون فی بطونهم یعنی ملعها ډکې دا خېټه نارن د اور جهنم پیګه وګړه اور جهنم دا خېټه ډکې دي ولې جهنم نو دا خېټه ولې ډکې لانه یؤول الیها دې بوس چې دا دې وکي دا کار خو دې ورته ورزول شي کړه نو خېټه ډکه شو دې ور نه کړه پیګه وګړه دا مطلب شو وسيصلون سعيرا ازر چې دې به داخليږي جهنم ته يدخلون سيصلون يدخلون سعيرا اغا ور شديدتا سعير اغا ور شديد تبي سخت يحترقون فيها باقي کې به سوزي بیا دا دې پورې دا مسله شو